بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم اسلامی عقائد و نظریات کی لکھی چې د اسلامی شریعت دین اسلام درې غټې حصے دي. فرمایلیو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله د طرف نه امت د پاره چې سره وړي دا غدرې حصے دي. د وی سي تعلق د انسان د جسم د ظاهري اعضاء سره د ظاهري اعمال سره ده، او دویمه سي تعلق د انسان د جذبات سره ده، د اندرونی نه چې کوم کیفیت دی هغه سره ده، او دریمه سي تعلق د انسان د زړه سره ده، د روح سره ده، د دماغ سره ده. د کوم شي تعلق چې د انسان د ظاهري اعضاء سره ده هغه ته اعمال ویل کیږي، او د انسان اندرونی جذبات او کیفیت دا بسنګه ټیکيږي چې د انسان نه جذبه نیک شینو نیک اعمال او نیک اوصاف دا پاسانه سره بیا دا کیږي، او دغه حصے ته اخلاقیات ویل کیږي. دا رنګ د انسان د زړه او د دماغ سره د باطن سره چې د کمی حصے تعلق دی هغه ته عقاید ویل کیږي. عقاید دا د عقیدې جمع ده او ایمانیات د ایمان جمع ده. دی باندې ان شاء الله مخکې یو تعلیم مکمل په دې باندې راځي. خو عقاید دا داسې حقایق دي چې انسان خپل په خپل په دې نه پوهیږي، او د په سمج کې خپل په خپل دا نه راځي. دې لپاره د وحي ضرورت وي. دا د انسان سترګې ظاهري سترګې نشي کتلې. بیا د انسان یو اختیاري افعال دي، اختیاري حرکات او سکنات دي د په اختیار کې. یو د انسان اراده ده، او یو د انسان خیالات او جذبات دي، او یو د انسان زړه ده او دماغ ده. د انسان اختیاري افعال حرکات او سکنات د انسان د ارادې تابع دي. اراده په د باندې پاسنه، او د انسان ارادې ته حرکت د انسان خیالات او جذبات ورکوي. چې کله د انسان خیالات او جذبات نیک وي نو دا بیا نیک ارادې ته حرکت ورکي، لہذا بیا نیک اراده غا په عمل کې تبدیل شي او انسان عمل وکړي. خو د انسان په خیالات او جذبات باندې د زړه هغه حکومت کوي، دماغ په حکومت کوي، او د انسان د زړه او د دماغ مضبوطواله دا د مضبوطو عقایدو او مضبوطو ایمانیاتو نه پسوي. نو معلومیږي چې ایمانیات انتهایی اهم دي، عقاید انتهایی اهم دي، ځکه چې دا د سره د زړه مضبوطواله وي، د دماغ مضبوطواله وي، او بیا دا زړه دا مضبوط بادشاہ ادا بیا د انسان خیالات او جذبات پاغي باندې حکومت کوي، او د انسان خیالات او جذبات اراده ته حرکت ورکي، او بیا دغه نه پس اعمال په وجود کې راځي. اسلام قران پاک او احادیث هغه د عقاید په اهمیت باندې ډیر زیات زور ورکړي دي. یو ځکه الله تعالی هغه خلک چې چا ایمان نه وي او څنګه عمل کړي په دنیا کې، څومره اعمال کړي وي، ښه اعمال کړي وي، دا هغه حیثیت هغه الله تعالی په قران کې بیان کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. فرمایي هغه خلک چې کفر کړي دي، چې ایمان نه دراوړي، داغو ښه اعمال داغو مثال داسې دی لکه یو صفا میدان او په ګرمۍ کې پاغي کې دا شګه داسې پړقېږي
هغه ته لکه سراب لری نه د اوبو په شان ښکاری خو چې کله سړی ور ورسیږي نو هیڅ شی نه مومي دغه رنګ دا کافران که دنیا کې دوه عمل کړم وي خو چې کله بغیر ایمان او سړی دنیا نه لاړ شي دغه ښه اعمال د آخرت کې د داسې په کار نه راځي چې د جهنم نه بچ کی او جنت والے جوړ کی بل ځکه الله تعالی هغه د ایمان او د زړه د درستګۍ باره کې داغه اهمیت بیان فرمایلی دی نو الله تعالی فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم فاغه ورځ باندې من مال پکار راځي او نه با اولاد خو چې چا الله ته محفوظ لړ یوړو قلب سلیم یوړو او حاضر شو دا شی به پکار راځي مفتی سے بریکټ کې لیکي چې دغه با فلاح او نجات مومي او دغه شی پکار باندې راځي دا قلب سلیم وای ستا حضرت مفتی سے فرمایلیو چې قلب سلیم چاغه د عقاید او ایمانیاتو نه ډک وي داغه تزکیه شوی وي ښه اخلاق پکې یو رانه استل شوی او بد اخلاق هغه یو داغه نه لرکړی شوی وي دلته کتاب کې لیکي وې دې نه معلومه شو چې د الله په نسبت باندې اصل قیمت هغه د صحتمند زړه دی تندرست زړه دی او صحتمند زړه نه مراد دا زړه دی چې هغه پاک زړه وي هغه د شرک نه د کفر نه نفاق نه تکبر نه حسد نه او د ناپاک او ګنده جذبات او خیالاتو نه پاک وي دې ته صحتمند زړه ویل کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه تندرستی باره کې فرمایلی دي الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب خبردار دا حقیقت په کولاو غونو باندې واوري چې د انسان په جسم کې یو د غوښ یو ټوکړه ده چې کله هغه درست وي نو ټول بدن درست وي چې کله هغه خراب شي نو ټول بدن وسره خراب شي او خبردار بیا غوونه کولاو کې دغه ټوکړه هغه زړه ده بیا حضرت مفتی سے فرمایلیو چې د زړه اصلاح هغه سره ټول بدن هغه صالح وي دغه مطلب بیان کړو چې د زړه اصلاح څه ته ویل کېږي چې دا د عقایدو نه ډک وي ایمانیاتو نه ډک وي او تزکیه شوی وي او رذیل اخلاق یو د دې زړه نه لرکړی شوی وي او د پیغمبر علی السلام پاکیزه اخلاق هغه یو زړه تر نه نستل شوی وي نو دا زړه بیا صالح وي او دا زړه بیا بادشاہ مضبوط بادشاہ وي او فساد متعلق فرمایلیو چې د زړه فساد سره چې دکی عقاید مضبوط نه وي پاکیزه اخلاق پکې نه وي او دکی ګنده جذبات وي پکې او ګنده خیالات وي پکې نو دا د زړه فساد دی دې د فساد په وجه باندې ټول اعضاء فاسد دي حضرت مفتی سے فرمایلیو چې د انسان مثال د یو حکومت دی او لکه څنګه په یو حکومت کې په یو بادشاہي کې یو بادشاہ وي دغه رنګ د انسان په جسم کې یو بادشاہ دی غزړه دی او بادشاہ په دوه قسمه وي کله بادشاہ کمزوري وي او کله بادشاہ مضبوط وي چې کله بادشاہ مضبوط وي نو داغه پر آیا کې به خون خرابه فساد جګړې وغیرہ دا شی نه وي بیا امن او امان وي لکه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داغه دوري حکومت او چې کله بادشاہ کمزوري وي نو بیا په رعایا کې قتلونه وي فساد وي غلاګانی وي بدامنی وي اطمینان ورک وي بیا نو دینه معلومی کی دا چې دا زړه انتهایی اهم ده دا د جسم بادشاہ ده او دا مضبوط ساتل پکار دي او د دې مضبوطی هغه په عقاید سره د مضبوط عقاید چې کله پزړه کې وي نو دا زړه مضبوط بادشاہ وي او د آزاد د په کنټرول کې وي لہذا کسترګي غلط غړېدل غواړي نو دا زړه کنټرول کوي چې دې ته مګوره د قتل زیاده نه ده او چې کوم د قتل زیاده هغه دې به زړه ورپېږي چې وګوره دغه رنګ لاسونه خپل او وګونه او خپې ټول اعضاء چې هغه د زړه په گرفت کې وي نو لہذا ټول دغه په کنټرول کې وي نو عقاید انتهایی مضبوطول پکار دي ایمانیات انتهایی مضبوطول پکار دي
ان شاء الله دا قاعده په اهمیت باندې دوا عقلي دلایل او بیا د عقایدو مضبوط ساتلو لپاره څلور سيزونو اهتمام دی. هغه بیا چې الله دې موږ تاسو ته ایمان نصیب